पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड د نوي هډ کوچ اعلان کړی دی. عاقب جاوید د پاکستان کرکټ ټیم نوی هډ کوچ انټرم هډ کوچ سلیکټ کړل شوی دی. عاقب جاوید به د پاکستان هډ کوچ وي د چیمپئن ټرافي 2025 پورې. دینه مخکې د پاکستان هډ کوچ چې کوم هغه ګيري کریسټنو چې هغه د وجوهاتو په وجه باندې د خپل عہدې نه استعفا واغشته، بیا د پاکستان انټرم هډ کوچ چې کوم جیسن ګلیسپي د استرالیا دورې لپاره اوس پاکستان د نوي هډ کوچ اعلان کړی د عاقب جاوید. اوس عاقب جاوید د پاکستان لپاره یو ښه هډ کوچ ثابت دی شي کنه. په دې هم په دې ویډیو کې خبره کو زوړ کوچ ګيري کریسټن ولې د خپل عہدې نه استعفا واغشته، پاغه هم لګ ډیر خبره کو. د عاقب جاوید حواله سره هم خبره کو چې د مخ کې د سره د هډ کوچینګ ایکسپیرینس شته کنه، د چرته د یو ټیم نیم هډ کوچ پاتې شوی دی کنه، پاغه هم تفصیلا خبره کو. او تاسو به هم کمنټ کوئ چې آیا عاقب جاوید د پاکستان لپاره یو ښه هډ کوچ ثابت دی شي کنه. ډیر ټایم نه خرابو، راځو د ویډیو مین ټاپک طرف ته. څنګه د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي پاکستان کرکټ بورډ عاقب جاوید د پاکستان کرکټ ټیم انټرم هډ کوچ سلیکټ کړی دی. انټرم هډ کوچ مطلب دا چې ټایم د پاره د هډ کوچ شو. ټایم دا چې چیمپئن ټرافي 2025 پورې وا عاقب جاوید د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ وي. اوس 2025 پورې خو وی کچره د ښه پرفارمنس کو د په هډ کوچینګ کې پاکستان کرکټ ټیم ښه پرفارمنس کو نو کې دی شي د لا کانټریکټ سیوا کې 2 کالو د پاره مزید یو کال د پاره نور هم هډ کوچ اوساتي. عاقب جاوید په پرفارمنس باندې خبره کو. وغیره مخکې د پریویس هډ کوچ سابقه هډ کوچ چې کومو د پاکستان ګيري کریسټن باندې خبره کو چې هغه ولې د پاکستان د دې عہدې نه استعفا واغشته. ګيري کریسټن اصل کې د پاکستان کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ منیجمنت زیات ټایم غوښتو چې ته د پاکستان کرکټ ټیم نه علاوه د پاکستان ډومېسټک کرکټ له هم لک ټایم ورکا. ډومېسټک کرکټ کې هم ناسته پاسته او کومه کلاړیانو خیا مطلب خپل ایکسپیرینس ډومېسټک کرکټ ډومېسټک کلاړیانو سره هم شریک کا. و ګيري کریسټن چې کوم اغاز زیات ټایم نشو ورکول یو خدا وجوه بل چې کم په میډیا باندې کم نیگیټیو وجه خلق یا دا خي چې پی سی بی او د هډ کوچ چې کومو د ګيري کریسټن یو ټیم تیارول غوښتل چې کې سکه لړیان د پی سی بی نو غوخه یا په کپتانۍ باندې لا مطلب ګيري کریسټن بابر اعظم کپتان غوښتو او هډ د نور چې کم پی سی بی منیجمنت ته غي بابر اعظم کپتان نو غوښتو مطلب په کې لړیانو باندې په دای باندې لانجه مانجه شوی د نو په دې وجه باندې هډ کوچ ګيري کریسټن د خپل عہدې نه استعفا واغشته چې زه نور د پاکستان کرکټ ټیم سره کیری آن نکوم. ګيري کریسټن یو قابل کوچ دی. ګيري کریسټن د پاکستان ټیم نه مخکې هم د نور ډیر خو ټیمانو کوچینګ کړی دی. په لیگ کرکټ کې هم د استرالیا چې کم بگ بیش لیگ ته کې هم د سو ټیمانو هډ کوچینګ د کړی. د انډیا کرکټ ټیم هډ کوچ دی هم پاتې شوی په 2011 کې چې کله انډیا ODI ورلد کپ ګټل او د MS دھوني په کپتانۍ کې نو هغه ټایم د غي هډ کوچ چې کوم هم ګيري کریسټن نو ګيري کریسټن چې کم وجوهات ته خو فاینلی مخله نه دراغلي چې کم دغه هغه داسې میډیا ته نه راځي خو دغه وجه خود لکی چې کم تاسو لمه په دې ویډیو کې ډیسکس کوس پر شو عاقب جاوید باندې خبرو کوم. عاقب جاوید دینه مخکې هم د UAE هډ کوچ پاتې شوی د دوبۍ د ټیم. د سریلانکا د ټیم هډ کوچینګ د کړي. د لاهور قلندر د PSL چې کم فرانچایز د لاهور قلندر ای سره هم د خپل ټایم تیر کړی دی. دینه علاوه عاقب جاوید د پاکستان د لپاره ټیسټ میچز هم کړی دي، تقریبا 50-60 ون ډے میچز د هم د پاکستان د طرف کړی دي. پاکستان د ریپرزینټ کړي په انټرنیشنل سطح باندې یو ښه کلاړي د خپل ټایم پاتې شوی دی. اوس چې کم کوچینګ ایکسپیرینس ته هم د ښه کوچینګ ایکسپیرینس ته بل د پاکستان کرکټ بورډ پالیسی دا چې کم د دای کوچز دي هغه د په منیجمنت کې هم شامل کړي، مطلب سلیکشن کمیټي کې هم شامل کړي. لکه ګيري کریسټن او جیسن ګلیسپي د دای ځان سره په کم سلیکشن کمیټي د جوړ کړي کې هم شامل، مطلب د کلاړیانو سلیکشن به هم دای کولو. نو دغه رنګ عاقب جاوید هم د سلیکشن کمیټي حصہ ده. عاقب جاوید لاهور قلندر سره ډیر ټایم پاتې شوی دی. لاهور قلندر سٹارټ کې تاسو دغه پرفارمنس زیرو خو بیا ډایرکټلی اچانک شاهین افریدي غیلا یو PSL نیمو ګټلو، یو فائنل بایلو، یو فائنل یو ګټلو، رضوان دینه یو فائنل بایللو. نو دا په دې وجه باندې عاقب جاوید لګ هایلایټ شو. ورنه عاقب جاوید از ا هډ کوچ داسې غټي کارنامې نشته دي. خدا هم ښکارا خبره ده چې یو کلاړي ډیر ښه کلاړي وي خو هغه کوچ نشي ثابتې دي، یا یو کلاړي خراب کلاړي وي خو هغه یو ښه هډ کوچ ثابت شي. که تاسو ګورئ لکه سچن ټنډولکر شو، دا یو ډېر ښه کلاړي پاتې شوی خو د سره کوچینګ ایکسپیرینس نشته، د کوچینګ نشي کولی. نو دغه رنګ دی نه علاوه نور هم داسې ډېر کلاړیان نومونه به تاسو لوالم چې هغه ښه کلاړیان خو ښه هډ کوچ یې نه دي ثابت شوي. نو عاقب جاوید که چېرې تاسو وایئ چې دا یو آرډینري کلاړي داسې مطلب یو نارمل کلاړي دی، داسې ایکسټرا آرډینري کلاړي نه دی، نو بیا د ښه هډ کوچ نشي پاتې کېدی. نو دا خبره زما پوینټ اف ویو سره ټیک نشي کېدی.
چې عاقب جاوید د پاکستان ټیم لپاره یو ښه کوچ ثابت شي. ګورو به د په کوچنګ کې د په منیجمنټ کې پاکستان ټیم ترقی کوي کنه د براتلونکو ټایم کې د میچز نه پته لګي. په دې ویډیو کې دا اپډیټس د عاقب جاوید حواله سره ما وې تاسو سره هم شریک کوم. ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.